الرحمن ملګرو اقرار احمد یم دا مهال د یو ملګري سره موجود یم بلدیاتي انتخابات دي او بلدیاتي انتخابات کې دغه ملګری ووټ نه اچوي د ګیله چې تر څو پورې د ډي پیزو مسله نه وي حل شوې هغوی خپلو کورونو ته نه وي تللي نو تر هغه پورې زه د ووټ اچولو نه بایکاټ کوم دغه خبره هم صحیح ده چې د پښتون د دې نه زیات نقصان نشي کېدلی ځکه چې تاسو ته پته په اف سی آر په دوران کې پښتون بې کوره شوی هم دی د هغې وینې هم توی شوي دي هغې ته هر څنګه جاني او مالي نقصان رسېدلی دا د حکومت نه ګیله لري چې څو پورې زما دغه پښتانه زما دغه کوکي خیل دغه خپلو کورونو ته نه وي تللی زه دغه ځل نه دوکه کېږم دا ځل یې زه د ووټ نه اچولو نه بایکاټ کوم بهرحال دا بیا د پاکستان پیپل پارټي ده او دغه د خپل قیادت نه هم ګیله لري چې د پاکستان پیپل پارټي یو دومره ستر قیادت هغه څنګه چې کوم دی د یوې نوې پارټۍ قدمونو ته ولوېدله او په کار ده چې پاکستان پیپل پارټي چې کوم قیادت دی هغه دلته ډېر کمزوري خلک ودرېدل خو الیکشن لړاوي کینې نه نو پاکستان پیپل پارټي چې یو دومره نوموړه پارټي یو دومره ډېر وخت نه نو هغه څنګه چې کوم دی دومره زر د الحاق کولی شي سله دومره زر هار منلی شي بهرحال ډېره زیاته مننه لاندې خبرې وکړه پاکستان پیپل پارټي دلته څه عمره کمزورې شوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما نمال الوزیر د پیپل پارټي په نماینده باندې مونږ کور کوو و کړی یم دا داسې کمزوري شوه چې دا د مونږ خپله نظریه وچلوله دا مونږ خدمت ونه کړو دا یو مونږ ټیکادوري سیسټم وچلولو ټیکټ هم ور واخیستو په هغې په باوجود باندې بیا بل ته کېنستو نو مونږ چې بل ته کېنستو داسې نوستیم نو ضرورت په مشوره کور نه شوی دا که څو کسانو په خوله شوی چې کوم د خبرې ضلع خلک دي پیپل پارټي نمایندګان دي کوم ورکران دي دغو په اتحاد او په مسلط باندې دا خبره نور شوې دا که شوي حضرت ولي صاحب څو کسانو سره نور وي دا هغو کړي وي او پیپل پارټي آینده پورې هم دلته ډېره سره دومره کمزور یې دلته آزاد امیدواران ودرېدل دلته هسې خلک ودرېدل چې پرون یې سیاست دا کړو نه ووتل پاکستان پیپل پارټي دلته چې کوم قایدین دي د قانون سیاست کوي دومره زر هار منل دې څه ووایو چې یاره پیپل پارټي دومره خدمت نه یې کړی ګوره خدمت هم کړی او بس هم په ډګر باندې پیپل پارټي خدمت شته پروت دی دا نه که مونږ ډي پیزو کې شته ډي پیزو کې پروت دی په قوم کې پروت دی په عوام کې پروت دی په ډي پیزو کې د بار مونږ سیاسي اتحاد جوړ کړو سیاسي اتحاد خو روان خو ورور هغه اوس په هغه بدل نه شو په خدمت هغه اوس هغه سیاسي اتحاد هم په قوم باندې په شو منډ باندې وچلو یا دغه لپاره چې خلکو دنیا ته شو منډ کوي چې زه پلونکې پلټې ولی زه پلونکې پلټې ولی هغه اوس وټونو ته په میدان راووتل نو هغو ته دا مو خواسته چې تو مو ته وتلي خدمت ته پر اوس میدان د ټیکادورۍ وهې واجه څو زه دونه پښتنه کوم کوم کې خیل ته تیراوال چې کوم ډیفیز دی دغه برفور د موافل دی چې اول د مو بایکاټ ته چې زه پلټې په سیاست باندې یو ورکر خو یې کني نماینده هستي وي د اول د مو هستی دا جنډه وکړو توره جنډه ولګوم وټ په ورځ باندې په کور باندې زه توره جنډه لګوم په هوټل په جوپاړه باندې زه توره جنډه لګوم چې په کوم ورځ باندې وټ ځکه چې مو خوره په غلامۍ کې کومونه یوړه نورو کومونه یوړه نورو جنس په خبره ده چې پاکستان پیپل پارټي چې دلته کوم قیادت دی دلته چې کله نور تقریرونه کېدل تیرای ډي پیزو کې تقریرونه شوي دي که نور په امن او امان حوالې سره تقریرونه شوي نو هغو د موجوده ایم پي ګانو نه او نمایندګانو نه چې کوم دی هغو خلاف یې تقریرونه کول هغو خلاف یې اوازونه وي چتول نن هماغه وایي چې پګړۍ له عزت ورکړو پګړۍ ټیک ته او پګړۍ ټیک ته دې حوالې سره دا داسې شی وشو چې دغه میدان ته دونه ورسېدلي غریبان چې دوی تقریرونه وکړو دا په خیبر کې دغه ځان شو کړو که نه دغه مغه جار باندې دون سره وشول دغه جړوا مار چې وروره بود دا مو شو منډ شول دلته مو په قوم باندې شو منډ شول مو په خوره په عزت باندې شو منډ شول نن ورته ویلور دي ته غږ وکړه بایکاټ غږ وکړه په قوم باندې غږ وکړه په ولس باندې غږ وکړه په تیراول باندې غږ وکړه چې خوره په غلامۍ کې ورته څه شی اچوي ورته څه شی اچوي ټیک شولو د آی ډي پیزو حوالې سره موقف راکړه آی ډي پیز ډېر زیات خلک کوي چې آی ډي پیزو مساله زیاتره ځینې خلک یې کریډ اخلي تاسو څه خدمت دی پکې ګوره ډي پیز خو یاسې مخلي خیر واپسې خو هم نه شوی ګوره ډي پیز خدمت چې کم دی دا چا نه پټ نه و دلته بار مونږ څلور نیمه میاشتې په سیاسي اتحاد خپل هغه وکړو کور وکړو ټولې نړۍ ته څرګند کړو نړۍ ته وښودل دا یو پټ ساتلی شوي وو یا خلکو په نسبت کې موږ څرګند کړو چې څرګند شول او میدان ته شول اوس مغه ته چې و چې ایم پي ګانو میدانونو څه تاسې نسبت کولو دغو کسانو سیاسي اتحاد هغه سیټ له مونږ بل شو نه رسېدی نه شو نن هغه سیټ له مونږ په خپله روان یو ځکه په رواتري مرداباد زنده‌باد غږونه شروع کړي دا انشاءالله چې ووټ په ورځ و یا مو په سر توره خولي یا مو شاته او توره جنډه لګېلي بایکاټ مې دی ووټ نه و قوم ته مې دا برفوره فیل دی چې قوم کوږي خیل تېرول متاثره ور وه ووټ ته چې شی اچوې خوره یې په غلامۍ کې و ژوند یې چې غواړې خوره یې په